په بابر اعظم باندې تنقید ډیر زیات روان دی چې بابر اعظم په ټیم کې خپل ملګری ایستلی سپیشلی د حسن علي په وجه باندې په بابر اعظم باندې تنقید کیږي چې حسن علي بابر اعظم ډیر کلوز مرګړی دی نو په دې وجه باندې د په سکواډ کې شامل شوی دی او د امیر ډیر زیات خلک فرمایش کوي چې محمد عامر نه سلیکټ کړل شوی یا زمان ولې ټریولینګ ریزرو کې شامل شوی دی یا محمد حسنین یا نور هم فاست بالران دي چې لولې چانس نه ملو شوی او حسن علي ډیر ټایم پاس د انجری نه واپس راو په سکواډ کې شامل شو نو په دې باندې ډیر زیات تنقید کی خدا کی لړۍ چې کم د سره چې څومره زیاتې شوی دی د پی سی بی د طرفه چې تاسو ورې تاسو له هم پته ولګي جنید خان د ثوابینو تعلق لري چې دا ټایم په امریکا کې خپل ژوند کوي د پاکستان د لپاره تقریبا 76 ون ډے میچز کړي او 75 ون ډے میچز کې د 110 وکټ ایستل دي په 2011 ورلد کپ کې د سلیکټ شوی خو پاره کې ول یو چانس هم نو ملو شي بس صرف په بنچ ناستو یو میچ هم نو کړي په 2011 کې په 2015 ورلد کپ کې د په سکواډ کې شامل شوی خو کې تقریبا ورلد کپ نه سلور 15 و د مخ کې د انجری شو او د ورلد کپ نه بیخي بهر کوجی بیا په 2019 ورلد کپ کې هم د سلیکټ شوی خو د ورلد کپ د سکواډ نه لس ورځې مخ کې چې کله سکواډ اناونس کېدو هغه نه درې سلور ورځې مخ کې محمد عامر د پځې ورواچلو د بیخي د سکواډ نه وي کوجی بیا د تاسو له یاد شي د یو تصویر خپل د کړو په خپل باندې ټیپ لګولو نو هغه داسې پی سی بی بیخي د رو کړی دی چونکه دا هم یو ډېر ښه ټیلنټ د سره هم پیس هم شته ان سوینګ ور سره هم شته اوټ سوینګ ور سره هم کول شي لیفت ام بالر د جی خو زیات چانسز ول نه دی ملو امیر له چانسز ملو دی امیر ځکه خلکو له پسکرین راځي او جنید خان له چانسز نه دی ملو چونکه پښتون کې لړۍ دی هغه ټایم کې د ټیم کپتان چې کوم سرفراز هم دا نوې چې جنید خان دی په ټیم کې شامل کړل شي یا امیر دواړه دی شامل کړل شي نن مونږ لګیاو د امیر د لپاره اوازونو چې تاسو کوی چې امیر په سکواډ کې پکار وي امیر په سکواډ کې پکار دی امیر را وستل پکارو فلانه را وستل پکارو بابر اعظم زیاته کو ډنګړې زیاته کو نو دا زموږ د پی سی بی د ډیر زوړ رواج دی دا په هر ټورنامنت کې هر میگا یونټ چې راځي ک ټي 20 ورلد کپ راځي ک او ډی آی ورلد کپ راځي نو یو نه یو کلاډي سره پکې زیاته کیږي جی ځکه یو لس کلاډیان دي یو لس کلاډیان په میچ کې لوبيږي جی او ټیلنټ چې په پاکستان کې د فاست بالینګ دی دا ډیر زیات دی رمیز راجا بیګا انټرویو کې وی چې ځا امیر راځي نو امیر په ځای به تاسو د ټیم نه ډراپ کې حسن علي خبره خو نه کا انضمام الحق وای چې حسن علي مونږه ځکه په سکواډ کې شامل کړی دی چې د حسن علي په او ډی آی کې ډیر ښه فګرز دي په او ډی آی کې دا ډیر ښه بالینګ دی په دې وجه مونږه په دې او ډی آی ورلد کپ کې حسن علي شامل کړی دی جی دین علاوه زمان خان چې کوم دی هغه سره وای ایکسپیرینس نشته هغه په دې وجه مونږ ټریولینګ ریزرو کې ساتلې دي اوس کچره زمان خان له خو چانس مشکل ده چې ملو شي ټریولینګ ریزرو چې څومره هم کلاډیان دی له چانس نه ملاويږي ایله د میچ پلینګ 11 کې خډیر لوی خبره ده ایله په دې 15 ممبر سکواډ کې هم چانس نه ملاويږي ځکه چې د پاکستان بالرانو کې وسیم جونیئر چې کوم دی پهله حسن علي دی حسن علي حارث رؤوف او شاهین افریدي د درو کلاډیانو کې چې یو کس انجرډ شنو بیا وسیم جونیئر نه پس چې بیا کم د غینو هغه آی سی سی والا بدا کلاډي باقاعده چیک اپ کوي چې آیا د پریشا انجرډ د کنه د تکلیف ډیر د نشي کوله نو هغه نه پس په ټریولینګ ریزرو لچان ملاويږي ټریولینګ ریزرو با پلینګ 11 تدي نو زمان خان مشکل ده چې د سمره هم میچ د ورلد کپ ډیر پګرانه باغله چانس ملاويږي بيخي اړو چانس شته نه جی حسن علي پتم نه لګي چې د کم زنه راغو په سکواډ کې شامل شو نو ډیر خلک په بابر اعظم باندې تنقید کوي چې حسن علي د بابر اعظم ډیر جوخ ملګری دی او بابر اعظم ټول مرګري په سکواډ کې ایستل دي جی دا د ورلد کپ خو لا خیر سٹارټ نه دی خو چې کله ورلد کپ میچز راشي او کله پاکستان ټیم داسې ناقص پرفارمنس راو نو دا ټول خلک په بابر اعظم باندې راتاویږي او په بابر اعظم باندې بکړی تنقید کوي کچره دی ورلد کپ کې بابر اعظم چرتا سیمی فائنل یا فائنل لا کوالیفای اونکا نو کې دیش د بابر اعظم د کپتانۍ اخرنۍ ورلد کپ هم شي ځکه ټول خلک چې کوم دي دا ټایم په بابر اعظم باندې او په انضمام الحق باندې کړی تنقید کوي په انضمام الحق باندې ځکه تنقید کیږي چې هغه چیف سلیکټر دی په هغه باندې ځکه تنقید کیږي نو ګورو به الله دیو کې چې ښه پرفارمنس وکړي ځکه د موږ پکې د پښتونخوا ډیر زیات کلاډیان دي په دغه سکواډ کې په دغه پلینګ 11 کې 4-5 داسې کلاډیان دي چې پښتانه دي او هغه د میچ حصہ په پلینګ 11 نه به باقاعده ګراوند لګوزيږي میچ پکې افتخار دی رضوان دی شاهین افریدي دی حارث رؤوف دی محمد نواز دی دا پنځه کلاډیان دي د پښتانه دي جی نو الله دیو کې چې باره ول الله پاک ورکی ورنا کچری داسې میچ زیبایل نو بیا بابر اعظم هم خیر نشته او وسره ټول سکواډ خیر نشته دا اپډیټس ډیر زیات مننه جی وسلام